الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. مولوی صاحب محترمه خون وکړو چې کتابونه د شروع کړله وسته صرف دلایلونه شماروا او حیرانتیا اختیاروه. مولوی صاحب اولنې اعتراض ما اول هم ویلو د هر هغه اعتراض جواب به زکوم چې هغه مفید وي او هغه فایدهمند وي. مولوی صاحب تا زما د صفدر صاحب نور الله مرقد او کتاب پیش کو دا زما سره مولوی صاحب محترم روح المعانی دا نه دیوبندي مولا دی مولوی صاحب نه پنځپيري مولا دی. دا هغه وخت کې تیر شوی دی چې هغه وخت کې نه دیوبندیانو نه پنځپيریانو وس برا شو چې ته زمونږ ته په دې وجه باندې زمونږ مشرانو پسې بد رد وایي یا مونږ ته د ګمراهۍ نسبت کوي یا مونږ ته داسې هر څه چې ته وایي صرف په دې حقیقي لفظ باندې د دې جواب مولوي صاحب ګوره. اول خو به زه درته ثابت کړم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون. مولوي صاحب دې هر څه وکي کوي هر بس سره مونږ به وایو ویډیو ریکارډ کیږي. مولوي صاحب ودی کې دي هر څه دی وکي بس دلیل واوري. قران کې الله تعالی فرمایي ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون. هر هغه انسان مولوي صاحب محترم چې هغه د الله په لار کې شهید شي دې ته مړی نشي ویل بلکې دا ژوندې وي. خدا حیات څه د پاره وي دا د جسم د پاره وي کم حیات وي برزخی حیات برزخی به وي حقیقی به وي بدنی به وي جسمی به وي. مولوی صاحب ته زما مشران پرېږده زه به درته د هغه خلکو نه ثابتوم چې دیوبندیان به نه وي. مولوی صاحب مخکې به تېر شوي نمبر 1 تفسیر روح المعانی جلد نمبر 2 که درسنی وسکوله او که کنی بیا وګوره جلد نمبر 2 صفحه خیر مولوی صاحب ځان ته کوله انتظار به هم درته وکم اصل کتاب مولوی صاحب سره لږ صبر وکړئ. جلد نمبر 2 صفحه نمبر مولوی صاحب صفحه نمبر 20 مولوی صاحب محترم دی دلته لیکي دا زما سره روح المعانی دی. مولوی صاحب روح المعانی د علامه علوسی رحم الله په خپل کتاب روح المعانی کې وایي لأن المقصود اثبات الحیات لهم دې د پاره مولوی صاحب محترم حیات ثابت شو. وس آیا دا حیات کم یو دی ګوره مولوی صاحب بیا وایي فذهب كثير من السلف الى انها حقيقيه بالروح والجسد. مولوی صاحب دیوبندی مولانا دی علامه علوسی رحم الله صاحب د روح المعانی سوي ان انها حقيقيه بالروح والجسد. مولوی صاحب صدر سے پرېږده زما دیوبندي مولیان پرېږده وس چې تېر شوی دغه پرېږده آیا دې ځای کې چې دغه تفسیر روح المعانی والا علامه علوسی رحم الله چې د جسد حیات قول کړی دی او حقیقي لفظ ذکر کړی دی په دې باندې به ستا صفت ووي تفسیر دله درکم دا والا مولوی صاحب دا تفسیر ولا ورکه خو مال بازار واپس راکې. مولوی صاحب محترم یو شو دا څومره خلک چې دې شماروي. دویم نمبر مولوی صاحب ما سره دویم مولوی صاحب ما سره تفسیر شیربینی مولوی صاحب محترم تفسیر شیربینی مولوی صاحب محترم ګوره دا وسنې مولانا دی مولوی صاحب الخطیب دا وسنې نه دی مولوی صاحب دا هم ډېر پخوا تېر شوی دا هم دیوبندي نه دی مولوی صاحب دی ګوره ته وایې چې تاسو د جسد دپاره حیات قایلې دا یوازې موږ نه یو مولوی صاحب دی ګوره وایي ان حیاتهم سے محترم دا هم ګورا و ان حیاتهم بالجسد د دې دغه ژوندون دا د جسد وي د جسم وي بدن وي هغه بدن چې دنیا کې مولوی صاحب محترم زما کتاب واپس د خوراک مولوی صاحب چې کتاب در سره نشته چې یو کس قرآن نه راوړي ځان سره تفسیرونه نو دا دوه مولوی صاحب صرف اشماره دی خو ګوره مولوی صاحب محترم دا زما سره مولوی صاحب محترم نوم به دې که چېرته په خوب کې اورېدلی وي کچرته من په خوب کې اورېدلی مولوی صاحب محترم تفسیر البحر المحیط مولوی صاحب محترم جلد نمبر 2 او صفحه نمبر 54 مولوی صاحب محترم دی هم وایي حیات جسدی دی مولوی صاحب محترم دی هم جلد نمبر 2 او په صفحه نمبر مولوی صاحب محترم 52 کې دی هم لیکي وقد ذهب بعض الناس الى ان الشهيد حي الجسد والروح شهید دا ژوندی دی هم جسم هم روح. مولوی صاحب محترم دا هم دیوبندي مولانا دی تیر شو. مولوی صاحب محترم دا تفسیر ډېر مشهور تفسیر دی چې تاسو هم اکثر نمونه اخلئ. مولوی صاحب تفسیر مظهری علامه قاضي محمد ثناء الله پانیپتی نور الله مرقدو په خپل تفسیر مظهری جلد نمبر 1 صفحه نمبر 100
صفحه نمبر 152 کې مولوی صاحب ذکر کوي دی وایي بل حیات الانبیاء اقوا منهم تاخد دنیاوی قائلی چې تاسو کتابونو کې دنیاوی ذکر دی حالانکه علامه ثناء الله پانی پتی رحم الله لیکي حیات دنیاوی نه هم اقوا دی. مولوی صاحب محترم کتاب واپس کړه مولوی صاحب خامولی صاحب دا زما سره درې شو. دا نمبر 4 مولوی صاحب محترم دا تفسیر شیخزاده مولوی صاحب محترم محی الدین شیخزاده حاشیه د محی الدین شیخزاده مولوی صاحب محترم نمبر 4 جلد نمبر 2 او په صفحه نمبر 392 کې مولوی صاحب محترم ګوره دی وایي چې دغه حیات چې کوم حیات دغه شهید یا د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د پاره دی دا هم دی باندې مولانا د مولوی صاحب خبره به د قران نه کوم د مخکینی مفسرین نه کوم. مولوی صاحب محترم ګوره دی دلته څه وایي المراد بها مراد د دینه الحیات هغه زندگی البدنیه چې هغه کم بدنی وي جسمی وي دنیا کې چې کم جسم وي مولوی صاحب محترم بیا وایي مولوی صاحب چې دا ژوندي به کم ځای کې قبورهم که کتاب در تفسیر در سره وي مولوی صاحب وګوره او کني دا واخله چې درته وښایم مولوی صاحب محترمه مولوی ګوري دا کتاب ما ته زر واپس کړه مولوی صاحب محترم چې ته میدان مناظره ته راتلې یو انسان چې میدان د مناظره ته راځي او دغه انسان سره د قران مجید تفسیر نه وي آیا دغه انسان به دلیل څه وایي چې یو انسان قران تفسیر باندې نه پوهیږي قران نه دلیل نشي ویلی ما ته وایي مولوی صاحب ما ته وایي ستا مولا دا لیکلی ده فلان کې مولا زما مولا چې هر څه لیکلی مولوی صاحب هغه پرېږده قران وایه حدیث وایه دا زما سره مولوی صاحب بل تفسیر قونوي مولوی صاحب محترم دی خو ګوره مولوی صاحب دا ګوره مولوی صاحب دلته څه لیکلی دی دي هم دلته لیکي مولوی صاحب حیاتي حقیقي مولوی صاحب لأن المقصود اثبات الحیات الحقیقیة لهم مولوی صاحب هغه حیات کم چې حقیقي وي حقیقي حیات دغه بدن لري مولوی صاحب محترم ما ته به تفسیر مولوی صاحب ما ته دی خو ګوره تفسیر مې دله پیش کو مولوی صاحب 15 تفاسیر مې درته پیش کو ان شاء الله دومره به پیش کما چې تبه هم حیران شي مولوی صاحب دغه ګوره مولوی صاحب تفاسیر می درته پیش کو ما ته جواب د قران مجید د تفاسیرونه بکې ما ته د اردو عبارتونه موایا چرته ګوره مولوی صاحب اول خو تفسیر نه خبري پدې خبر باندې دال ستاد دا یو خبر چې روح المانی در سره نشته او مان دی واغستله کچرته یو انسان روح المانی په مناظره کې نشراوړي نو هغه انسان مولوی صاحب تاوی چې نشته وخت ما نه کتاب واغستو مولوی مطلب زما پر روح المانی کې غلطي او استاد کې نشته خو دون علامه نصر مولا لیکل دي خامولوی صاحب پوره عبارت به تو وای زما مولوی صاحب زما تفسیرم در سره ستام در سره زید در سره نکوم زما مطلب دا دی والله بالله ثم تلا مولوی صاحب کچرته ز په خپل عقیده کې خطایم ستا په لاس مې بیعت کوم ستا عقیده به تسلیموه مولوی صاحب کچرته زما عقیده صحیح وي حسد بغض کینه دا پرېږده راشه ساده اسلام تفهیم پښتو کې خبرې وکړه که ته په حق یې زه در سره منم که زه په حق یم ته را سره ومنه 15 تفاسیر مې درته پیش کړو ته هم راته 15 تفاسیر پیش کوه مولوی صاحب محترم یا زیات یا کم تفاسیرونه راته وښایه مولوی صاحب نمبر 1 چې انبیاء علیهم السلام په خپل قبرونو کې ژوندي نه دي دا براته وښایي نمبر 2 د انبیاء علیهم السلام یا د شهدا او دغه جسمونه دا په دغه قبر کې په حیاتي برزخی سره مړي دي دا به هم راته پیش کولی کې مولوی صاحب دا ځان سره ولیکه چې بیا درته یاد وي ته ما ته زه به هم درته جواب درکوم دا ولیکه یا یاد کا دغه 2 سوالات ځان سره ولیکه مال جواب راځي چا سره راګرا اشاره کې دا سبق اول ځین جماعه مې کوچ دا لکه نه تخونه مولوی صاحب دا ونه ته وضاحت لپاره باندې غواړي دا باندې واچو مړ کړی دا اصول چاوي اصول نه راځي نحمد الله به نستعين ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد مولوی صاحب د کتابونو نامه والا خودلې وا الحقیقی الدنیوي مولوی صاحب په تفاسیر کې یو تفسیر پیش کړي چې صفات لیکلي چې حیات دنیوي ده نمبر 1 هغه خو ته ورانه مولوی صاحب څه چلو کو مولوی ټیم ودرو دا کوم عبارت پیش کړي او حقیقی دنیوي مولوی صاحب حقیقی دنیوي د جواب بدل وکم خا
دیم نمبر دا دی ها دیم نمبر دا چې مولوی صاحب خپل هغه داوی باندې تاییدات پیش کړه دین خو معلومیږي دا چې تایید څه کراوړي چې د حیات دنیوي قائل یې کنه نو بیا ولې که صفات چې د حیات دنیوي قائل یې ما حوالی به راوړي وای دنیا نه اقوا دا لیکن دنیوي دا ولی معلومیږي دال میں کچھ کالا کالا ہے نہیں دال ساری کالی ہے بلدا چې دا روح المانی حواله دې ورکړه مولوی صاحب ګوره دا استا کې دا روح المانی ته پیش کړه نه ګوره موږ وای د څنګه چې عبارت پوره وایو خو ته وای المراد مولوی صاحب المراد بیا مولوی صاحب مخکې سي وای سلف نه مولوی صاحب عن السلف خو ځای عبارت غلطی نه زمانه سمته پریدا مولوی صاحب دې لاندې بیا وای دی وبان الحیات الروحانیه التي ليست بالجسد دا روحاني دا دی وای مولوی صاحب وبان الحیات الروحانیه زمانه باندې خبر ولکه یار لا مولوی صاحب دا غلط یار تم مشمار لگا تم مشمار ها زد مکو تم مشمار وای جی وای جی جی زید در سره نه جی 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 ته په حق یې زید در سره جی جی ماشاءالله لک سبا وز د چلو که دغه صفه په خپل دی کتاب کې راوړو مال راځي دا څه خبره ده چې په کتاب والا دغه صفه راوړو دغه صفه وګوره زه عبارت هم دا وګوره بیا دا خپل دی کې ولې نه وای مولوی دا استعمال د چې امر په استاد کتاب نه خلکو د خیم دی عبارت وي ما نو خبرې کوي چې پوهه ده دا خبره پلان کې کتاب اوس ما کتاب مصالحه او تغلی کینه نو مصالحه په دې کې چې ما یار ټیم ځای کې یار مې ټیم ځای کې یار ټیم ځای کې یار خاله پر عزت دې جواب ورکما وای دا کیمرا ورته ته ها وای مایکو باسه وای جی وای نه کولی واسي لک سبا تمام مایک ګور مولوی صاحب تا وایي چې زما سره تفسیر روح المانی شته او هغې کې دا عبارت دی هغه روح المانی لږ ته په خپله کوله وکړه زما دا په خپله ما ته راکړه ته به عبارت وایي زه به وګورم که چېرته ته صحیح وایي مولوی صاحب نه راکړه دقه دې خو راکړه عبارت مولوی صاحب عبارت په حق مولوی صاحب مولوی صاحب وفای مولوی صاحب مولوی صاحب محترم زه دا خبره کوم چې لأن المقصود أنا بحكي وايد مولوي صاحب عبارات رواية دا خو یې لأن المقصود اثباتا مولوي صاحب دا وایي چې نمتو عبارات رواية اوس به چې اثبات وایو ايه مولوي صاحب الفقهاء لا يعتبرون الإعلام مولوي صاحب مولوي صاحب يكسب مولوي صاحب سمعت خبري بس ايه مولوي صاحب سمعت خبره ما درته اول مې شور نه جوړ ته ګوره ستا د 10 منټ شي زما د 15 منټ شي لږ صبر زه درته هر څه منم خو دومره وکړه موږ مسله حل کوو جنګ جګړې نه کوو دې ملګري ته شور مه کوه ګوره دا کتاب ستا په لاس کې دی د یو ټکي معنا وکړه ویډیو کې خلک به هم ووایي زه به هم واورم که چېرته ته پکې در سره منم که نه یار مولوي صاحب محترم وایي چې فقها د اعراب اعتبار نه کوي مولوي صاحب محترم دی چې دا نحمر خو دا پارسي کې دا ګران دی منغه په اردو کې هغې کوم دا شته چې کل فاعل مرفوع او خبر دا ان دا څه شی مولوي صاحب دا مرفوع ها اوس دا مخکې مولوي صاحب وکړي دی وایي مخکې تقنه مخکې وایي دا استاد چې تکمل دي پوری څنګه دی چې فتاوا کثیر من السلف الى ان دا خبره تا وکړه مخکې دی عبارت نه مخړه دی دویم احتمال ذکر کړي دو وبان الحیات الروحانیه التي ليست بالجسد بس زویا بیا وای بس وای او دا یم چې موږ عبارت نه پوره وایا یو احتمال دی دیم او دیم تفسیر کې یو قانون هم دغه کتاب کې دی شویل یا نه قانون هم پرې خو زه تاسو خبر کوم ما اورځه د ذکر چې دوه احتمالات سیده هغه بیا ته وي دا مناظر نه کوي ته بیا وي حدیث ليست من خواصهم سبحان الله وای ورته دی ورمنه خبر کوي بان الحیات الروحانیه التي ليست بالجسد ليست من خواتم فلا يكون لهم امتياز بذلك على من عداهم وذهب البعض الى انها روحانيه بس وذهب البعض الى انهم سوي ها واي وذهب البعض الى انها روحانيه قال بعض اللي جدا حياه روحانيه جسمانيه ده والا زخمتان کی جواب انا بشير صاحب ايه بشير مولوي صاحب صبر وکړه مولوي صاحب صبر یوم مولوي صاحب یوم ما یکراټ مولوي صاحب خبره وکړه ما درته وخت وې مولوي صاحب زه درته مخکې وایم وسو وایم بیا هم درته وایم که ته په حق یې زه در سره منم صحیح ده دا یو خبره هم زما یاد ولره لږ صبر مولوي صاحب ګوره زما خبره واوره
بهر کسان خبرې مه کوئ که نه مولوي صاحب مولوي صاحب بشیر ملازمه خبره ته متوجه شه ګوره ما درته دومره ټیم درکو ما درته دا وایي که نه چې د روح المانی عبارت پوره بیان که هغه دې پوره بیان نه کو دوی دغلته دا ویلي چې بعضې خلک دا حیات د جسد دپاره مني او بعضې خلک وایي چې دا حیات د جسد دپاره نشته دوه خبرې ذکر کړې دي چې بعض هغه خلک دي چې هغه حیات د جسد دپاره مني او دا بعض خلک نه مني بیا دې وایي ترجیح القول الاول مولوي صاحب دغه ترجیح قول اول ته دی چې دغه حیات جسدي دی مولوي صاحب دا د لاندې لیکلي دي خط تصریح سره پوه شو مولوي صاحب دی خو اشکال شته نه زه در سره مسله حل کوم مولوي صاحب مولوي صاحب سنجیدګي اختیار کا ته غلی کېنه دغه مولوي صاحب ما سره خبر بشیر مولوي صاحب زه درته دا هم نه وایم چې ته د مناظره نشي کولی دی وکړي مولوي صاحب هر یو دی وکړي مولوي صاحب مولانا صاحب ته دې خو ما ته لږ متوجه شه ته دلته حوالجاتو له راغلې مسله حل کوي نو چې ته زما خبرې نه اوري نو مسله به څنګه حل کېږي ته ما ته متوجه شه زه به هم درته توجه کوم ځه دی خو ستا ملګري به هم خبرې نه کوي ته به هم دا نور کارونه پرېږده زه به هم پرېږدم مسله حل کوو دی خو ما ته متوجه شه دقه شان دی دی خو ګوره ما ته ګوره ما درته دا ووایي چې دغه حیات د جسد دپاره دی تا ما ته ووایي چې تا دا عبارت نیم ووایي بیا دې رانه تفسیر واغستله تا په خپله نیم عبارت ولې وویله د دې جواب به یو ته ماله راکړي دویم مولوي صاحب پښتو کې ساده څوک چې ویډیو ګوري هغه هم واوري او دا کسان دې هم واوري دغه تفسیر والا دوه قولونه نقل کړي دي یو دا چې فذهب بعض الناس چې بعضې خلک هغه د حیات د جسم دپاره مني او بعضې خلک حیات د جسم دپاره نه مني اوس به داسې نه کوو چې دې کې دوه قوله ذکر شو داسې به نه کوو چې ته به خپل قول مراد اخلي زه به خپل قول مراد اخلم داسې به نه کوو مولوي صاحب داسې به وکړو دا دواړه قول په دغه تفسیر روح المانی کې علامه الوسي رحم الله ذکر کړی دی مونږ به اوس خبره د خپل طرف ته نه اړو مونږ به هر هغه خبره منو کم چې علامه الوسي رحم الله په خپل دغه تفسیر کې بیان کړی دی اوس چې کله مونږ وکتل چې بعض د جسد دپاره حیات مني بعض نه مني اوس د علامه الوسي رحم الله ترجیح چاله ورکوي وایي ترجیح القول الاولي دغه ترجیح قول اول ته د مولوي صاحب ونصیبه او د دې نسبت کېږي مولوي صاحب دا منسوب کېږي مولوي صاحب الى ابن عباس رضی الله تعالی عنه او قتاده و مجاهد مولوي صاحب محترم والحسن دغه مولوي صاحب محترم او دغه شان دي مولوي صاحب ماته متوجه شه دوه قولونه ذکر کو اوس به داسې نه کوو چې ته به خپل مطلب راخلې او زه به خپل مطلب راخلم نه کتاب ته به ګورو کتاب کې علامه الوسي رحم الله په روح المانی کې وویل چې دغې قول اول راځي دی هغه قول اول دا دی چې هغه حیات جسد دپاره دی مولوي صاحب محترم د دې جواب به ما ته وکړي مولوي صاحب محترم دا مولوي صاحب محترم بیا ما درته 15 تفاسیر پیش کو هر تفسیر کې دا ټکي شته چې حیات حقیقي دی او دا حیات جسدي دی دا حیات دنیاوي نه غلط تعبیر مه کوو مولوي صاحب اوس د پوه کوم ګوره اوس به یو انسان وي مولوي صاحب هغې به ډېر نومونه وي پښتو اصطلاحاتو کې ځکه وایم چې تاسو هم پوه شئ ما ته متوجه شه مولوي صاحب اولجات به دلته ویستی و سنجیدګي مظاهره وکړه ما ته متوجه شه اوس بشیر مولوي صاحب ته بشیر مولوي صاحب بشیر پنجپیرې دغه شان دي یا حنفي هر څه چې وایي اوس چې کله یو انسان بشیر مولوي صاحب هم وایي بیا هم مراد ته یو انسان پنجپیري درته وایي بیا هم مراد ته یو انسان حنفي درته وایي بیا هم مراد ته اسماء سره اعلام سره مولوي صاحب محترم دغه ذات کې تبدل تغیر دا نه راځي مولوي صاحب ګوره زه درته وایم چې پښتو کې ځکه وایم چې دوی هم پوه شي الله پاک قهار ذات دی الله پاک جبار ذات دی د دې مطلب دا نه دی چې د صفت سره نعوذ بالله من ذلک د الله تعالی دغه ذات یعنی قهار ذات به ځان نه وي جبار ذات به ځان نه وي بلکې نه کله کله ډېر اسماوي مراد یو ذات وي همدارنګې مولوي صاحب دی خو ګوره که علم النحو دې ویلی مولوي صاحب لکه ګوره مفرد کلمه صحیح ده که نه داسې
چې یا ډیر نمونه وي د یو لفظ وي خو نمونه ډیر وي مراد ته یو وي هم دارنګ مولوي صاحب ګوره زمون کتابونو لیکلي کله چې حیات دنیاوي ذکر شي کله چې حیات جسمانی ذکر شي کله چې حیات بدني ذکر شي کله چې حیات حقيقي ذکر شي دینه به مراد حیات برزخی چې هغه قوي وي د حیات دنیاوي نه دا به مراد مولوي صاحب محترم او دا به زه درته خپل کتاب نه هم ان شاء الله پیش کما که چرته تاسو مطالبه وکړي چې ماته پیش کړئ زه به درته ثابت هم کوم مولوي صاحب بقای مولوي صاحب دغه ماته ور متوجه شه دا هم خون نه کوي چې زه دلته بار حواله جات پیش کوم دا کیمرا ورته تاو کلک کیمرا ورته تاو کوي دا کیمرا دی ته ونیسه زما आवाज دی اور مولوي صاحب دا مزه نه کوي چې تا تیاری نه ده کړې او زه دلته راغلم در سره خبره کوم تا خپل تیاری کوي وس مولوي صاحب محترم ماته متوجه شه دی خو وګوره حیات جسدی حیات دنیا نه اعلی حیات د جسم د پاره پدی باندې اعتراض وی اشکال وی راتوکه جواب دل درکو مولوي صاحب باقی اسی اردو عبارتونه پرېږده اول زما استاد دا خبره هم شوی مولوي صاحب که درته یاد وي چې اول مسله به موږ د قرآن مجید نه حل کوو وزه درته قرآن پیش کوم تفاسیر پیش کوم ته ماته اردو کتابونه پیش کوي اول مسله مولوي صاحب ته ماته تفاسیر سره راشه تفاسیر باندې به خبره وکړو اوس زه به درنه مختصر یو تپوس وکړم په خپل ټیم کې چې اتفاق ته شی بوزو باقي دغه جنګ جګړې او دا مجادله نه دی دا زموږ مقصود نه دی او که چېرته ماته دا هم وضاحت وکړه مولوي صاحب دا کیمره تا وکړه ورته مولوي صاحب د دې خبرې ماته وضاحت وکړه که چېرته د مجادلې دپاره راغلی وي دقه زما کتابونه دی دقه زما ملګری دی وس پاسم او زم صحیح ده او که چېرته د مناظرې دپاره چې د اظهار د حق دپاره راغلی وي زما خبر لږ په غور واوره ضروري نه ده چې ته ومنې خو لږ په غور واوره خیر دی د ورورولي په بنیاد باندې مسله حل کوو یو څو تپوسونه درنه کوو صحیح ده ساده پښتو کې موت قایل یې که نه زه هم قایل یم صحیح ده هم دارنګې مولوي صاحب بیا د مرګ نه پس حیات برزخي مني او که نه مني که وس جواب راکې وس راکه که بیا راکې ولیکه ځان سره ولیکه خیر دی صحیح ده ودې لیکله وس که مولوي صاحب د مرګ نه پس ته حیات برزخي مني دا به د دو حالونه خالی نه وي یا خو به دغه حیات برزخي د روح دپاره مني او یا به د صرف روح دپاره مني یا به صرف د جسد دپاره مني یا به د دواړو دپاره مني چې کوم یو ته برزخي مني ما ته وضاحت وکړه باقي مولوي صاحب تا دې وګټله مولوي صاحب پسه کې اسې اردو کتابونو پیش کولو کې باقي نه دی زه وایم مولوي صاحب ته په حق یې زه در سره اتفاق لرم بس باقي دغه شور نه جوړو څنګه چې اوس ملګري مطمئن ناست دی دغه ملګري مطمئن کېنې زما او ستا به سنجیدګي مظاهره وي 3 سوالات نمبر 1 آیا ته حیات برزخی منی او که نه منی که چرته ته د حیات برزخی منی نو آیا ته د حیات برزخی د جسم د پاره منی او که نه د روح د پاره منی او که نه د دواړو د پاره منی د دې وضاحت راته وکړه مولوي صاحب محترم چې زما او ستا اتفاق راشي داسې هم ممکنه ده چې قطع تعلق موږ د حسد بغض کینې او د یو بل تذلیل او سپکوالي نه موږ دین اجتناب وکړو او موږ د ادب او احترام مظاهره او د حق طلب وکړو صرف په یو کتاب هم زما او ستا فیصله راځي هغه کتاب دی روح المعانی ستا په نسبت باندې هم معتمد دی زما په نسبت باندې هم حسد پرېږده بغض پرېږده کینه پرېږده په دې ټرم کې نه دی اردو عبارتونه هم پرېږده چې ستا مشر دا لیکلی دی زما مشر دا لیکلی دا پرېږده مولوي صاحب دا به راته ووایي چې آیا حیات جسمانی برزخي حقیقي نه ته انکار کوي او که قایل یې که چېرته انکار کوي ما ته د قرآن نه دلیل پیش کړه چې دا قرآن آیت دی په دې وجه باندې زه انکار کوم که انکار نه کوي زما او ستا په دې کې اتفاق دی بیا مناظرې ضرورت نشته بیا که چېرته انکار کوي مولوي صاحب محترم دلیل راته وښایه چې زه درته پیش کړم باقي دا زما سره ګوره مولوي صاحب دغه ګوره کمبختي دا ده چې کله کیمره زما طرف ته تاو شي مولوي صاحب ته ما خبرو ته هم غوږ نه ږدي او بس هلته تیاري کې لګیا او کله چې کیمره درته تاو شو بیا ایغ نیغ ناست دي مولوي صاحب الله حاضر ناظر که کیمره پرېږده